حضرت عمر فاروق په دور کې یو ځل چې کوم نه هغه یهودیان نالل وی ستاسو په دې اسلام کې یو داسې آیت نازل شوی دی وی که دا آیت زمونږ په تورات کې نازل شوی وی که نه وی په دغه قرض باندې به مونږ اختر کړی و مونږ به اختر کړی و عمر فاروق ورته وی کوم آیت وی آیت دا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وی دغه آیت دی که نه عمر فاروق ورته وی ښه ستاسو به په دغه ورځ یو اختر و وی زمونږ درې اخترې وي درې اخترې وي عید وعید وعید لومبی اختر داو وجه الحبیبی د خپل محبوب پیغمبر د چهره انور ملاقاتم کو وی دا اختر اول یوم الجمعه وی د جمعې ورځ چې کوم نن هغه دا وی اختر او وی والعرفه او د عرفې ورځ وه وی دا درې اخترې موږ له الله تعالی په دغه ورځ باندې راکړې وي خبره دا ده نو د جمعې دا ورځ څه ده سید الایام ده د جمعې د ورځې احترام پکار دی نو خو لیکن موږ تاسو چې کوم نن هغه خو چونکې څه یو موږ تاسو خو چونکې غلامان یو نو چې اکا څه وایي نو هغه به کوو که نه نو بهرحال سره لږ غونته کې تعظیم د جمعې چې کوم نن هغه پکار دی په مسلمانانو باندې تعظیم د جمعې او خصوصا د جمعې په ورځ باندې زه اکثر د خلقو ته ویم چې کم از کم چې څنګه اذان وشي که نه نو جومات ته راځئ ځکه فرشته چې کوم نن هغه په دروازه کې ولاړئ د انسانانو چې څومره یو سړی د وخت رالی دله په عملنامه کې دومره اجر لیکي چې دی یو اوښ صدقه ورکوي چې لږ وروستو لږ امام کله خطبه بیان شروع کي هغه ټیم کې رالی نو بیا یو غوا هغې نه بعد رو چې کوم نه هغه دا ثواب کمیږي ښه اخره کې چې کله امام خطبې ته ودرېږي که نه نو په دغه ټیم کې فرشتې چې کوم نه هغه څه چلو کي هغه خپل رجسټر بند کي او راشي د خطبې اورېدو ته کښېني نو چې کوم سړی بیا د هغې نه بعد راځي که نه د هغه په عملنامه کې هېڅ نشي لیکله کېدی نو چې کوم سړی اول راځي هغه له الله په عملنامه کې دومره اجر لیکي چې یو سړی اوښ صدقه کوي نو اوښ صدقه کول خو زمونږ ستاسو د وس خبره نه ده که نه ځکه زما په خیال چې د اوښ قیمت به کم از کم 5-6 لاک روپۍ به نه ني 5-6 لاک روپۍ خو به وي که نه نو 5-6 لکه روپۍ مونږ صدقه ورکوو یو ځلې یو سړی و هغه چې کوم نن هغه 10 روپۍ ورکړې وي جومات کې وی جی وی 10 کاله مخکې مې چېرته په جومات کې 10 روپۍ ورکړي دي وی اوس مې ورپسې ړو خوږېږي ښه اوس هم مې ورپسې د مونږ تاسو خو دغه صدقه بیا دغسې نو بهرحال چې په دې مفته کې راته د صدقې اجر میلاویږي که نه نو د جمعې په ورځ لغونته کې د وخت راتلل پکار دي اکثر حضرات چې کوم نن هغه راشي که نه د جومات د دروازه کې بهر به ولاړي را دننه کېږي نه بدقسمتۍ ښه